الرحمن الرحیم. د حدیثو د باحثینو دپاره یو بل سافټویر دی چې الجامع للحدیث. الجامع للحدیث به انسټالو څنګه؟ نو د دې طریقې کار داسې دی چې اول خو به دا تاسو فایل ډاونلوډ کړئ انټرنیټ نه. دا وینریر فایل دی، زیپ چې ورته وایي. نو وینریر سافټویر به انسټال کړئ، بس د هغې نه به تاسو دې باندې رایټ کلیک کړئ او رایټ کلیک پسې دا به ایکسټریکټ ټو الجامع للحدیث. دا جدا فولډر کې دلته کولاو شو. د دې د انسټالیشن نه مخکې به سیکیورټي چې کوم وي، وینډوز سیکیورټي، هغه به تاسو آف کړئ چې د ده کوم فایلونه دي چې هغه کرپټ نه شي. بیا به فولډر کولاو کړئ الجامع للحدیث چې دا اصل کې جامع الحدیث دی. جامع الحدیث او دا مصر والو جوړ کړی دی. نو جامع الحدیث دا فولډر به کولاو کړئ، سیټ اپ په دې به ډبل کلیک کړئ، یس، او د دې انسټالیشن به شروع شي. مرحبا بكم فی برنامج. نو تالی نعم. دلته درې اپشن دي، خو تاسو به فول اپشن استعمال کړئ او دې عرض کې دلته په کوم ځای کې محفوظ کوئ. نو دا تبدیلوئ به دا ډایرکټ په سی فایل کې کوم دی، لوکل ډیسک سی، وینډوز کوم ډیسک چې وي، نو په هغې کې به انسټال شي. نو په دې کې هم تاسو تبدیل مه راوړئ. تالی یس. هل تريد الاستکمال، یعنې ته دا سیټ اپ مکملول غواړې؟ نو او تالی دې به لږ وخت والي انسټالیشن کې. نو دی وایي تم الانتهاء من عملیة التجهیز بنجاح. اوکې، نو دغه سافټویر موږ سره انسټال شو او د ده چې کوم آیکن دی نو هغه دغه ته راشي، سکرین ته به راشي. تاسو چې په دې ډبل کلیک کوئ دا سافټویر به کولاو شي. نو موږ سره جامع الحدیث النبوي دا انسټال شو. دا د دې د انسټالیشن طریقه ده. دا سافټویر د ډېرو خصوصیاتو حامل دی. که تاسو د ده دغه وګورئ چې چا جوړ کړی دی، عن المشروع. نو جامع الحدیث چې کوم اداره ده د هغې باره کې انفارمیشن ټکنالوجي ایجي کام دا دې جوړ کړی دی او دا مصریان دي، 2003 کې دا جوړ کړی دی. بیا په دې کې د احادیثو د سندونو د رواتو تعداد که تاسو وګورئ نو 402 کتابونه دي په دې کې. د احادیثو تعداد چې د سندونو په اعتبار سره وګورئ نو 5,22,346 او موضوعاتو تقسیم یې کړی 12,000 موضوعات دي. یعنی اول غټه موضوع وي، بیا د هغې لاندې ذیلي موضوعات او د هغې لاندې ذیلي موضوعات. عدد رجال الاسناد، یعنی روات په دې کې څونه دي نو د دې تذکره کوي 27,743. اسانیدو عدد نو هغه تقریبا 6,75,018. مشکل الفاظ چې هغې پکې حل کړي دي نو دا هم کافي دي، تقریبا 10 لاکو پورې دي. نو ډېر د خصوصیاتو حامل دی، بلکې ډېر داسې په دې کې خصوصیات دي چې هغه د حدیثو په نور سافټویرو کې نشته. مثلا هغه شامله ده، په هغې کې مغ نشته، یا د دې نه علاوه جوامع الکلم دی نو په هغې کې هم دغه خصوصیت بعضې نشته، یا جامع و خادم چې کوم دی نو په هغې کې به هم دا بعضې خصوصیات د ده نه وي. نو دا سافټویر ډېر د خصوصیاتو حامل دی. په دې به کار څنګه کوو؟ انشاءالله آینده به بیا د هغې متعلق تفصیل سره